ډیرو زیاته محترمو او ډیرو زیاته عزتمندو، نن زه تاسو ته ډیره زیاته ناشنا او عجیبه وظیفه درکومه. په دې وظیفې باندې خلکو ډیره زیاته تجربه کړې ده او بعضې کسان لا دا وایي چې الله پاک زما زندګي دغه 2 آیتونو بدله کړله. زه چې کله هم د سورة طلاق دا 2 آیتونه ویم، فرمایي چې الله پاک زما ژوند دا بدل کړو. ژوند یقینو کې محترمو، تاسو به حیران شئ دومره پاورفل او دومره ناشنا وظیفه ده که نه چې انسان په ژوند کې بدلون راولي. انسان چې کوم ژوند دی مخکې څنګه دی، وظیفې نه بعد به کوشش کوه ستا ژوند څنګه دی. انشاءالله العزیز لازما به ته خپل ژوند کې بدلون دا ګورې. که ستا حاجت دی او پوره کېږي نه، څومره حاجات ستا دي نه پوره کېږي، څومره مشکلات دي نه ختمېږي، ناممکن حالات دي، ناممکن ناخوشګوار حالات دي، ناممکن حاجات دي، ناممکن پریشانی دي، تکالیف دي، دغه رنګه مشکلات دي، د سر د حل کېدو نوم نالي. نو راځئ نن دا وظیفه وکئ، خپل ژوند دا برابر کړئ. الله پاک نه پیسې غواړي، الله پاک نه دولت غواړي، بندې لارې کولاوېدل غواړي، رزق غواړي، بې انتها غواړي. هر یو کار ستا په ښه طریقې سره کېدل انشاءالله العزیز دا ټول د دې وظیفې حیثیت او برکت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د الله پاک بنده او رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شانه ده او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. څومره چې خلک دي هغوی دا وایي چې الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې زموږ ژوند بدل کړو. ژوند نو که تاسو هم ژوند بدلول غواړئ، راځئ دا وظیفه د ژوند معمول ساز کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه کار په ښه طریقې سره وکړي. محترم مسلمانانو، فرمایي چې یو سړی پریشانه دی د رزق حوالې سره، یا رزق خو ماته نه میلاویږي او ډېره زیاته غریبي ده، تنګسیا ده. دا وظیفه دې شروع کړي انشاءالله الله پاک بوله د غیبونه رزق انتظام وکړي. وظیفه دې شروع کړي، الله پاک ورته د غیبونه د کاروبار پروګرام محترمو دره شروع کړي. دغه رنګه محترمو وظیفه دې وکړي، الله پاک به انسان ته بې پناه دولت ورکړي او څومره د انسان حاجات دي دا به الله پاک د انسان له په ښه طریقې سره محترمو دا پوره کوي. څومره انسان داسې دی په ناخوشګوار حالاتو کې دی نښتی دی او نه شي حل کولی، نه حل کېږي. نو همدا آیتونه دا تاسو هم نن نه شروع کړئ، په دې باندې عمل وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات زمونږ او ستاسو حالات دا بهتر کړي. آیتونه محترمو تاسو به راواړوئ سورة طلاق. د هغې نه مخکې به چارهدام وکړئ په ښه طریقې سره، بهترینې طریقې سره. چارهدام دې وکړو، بیا به د هغې نه باید 2 رکعته نفل دا وکړي. نو کله ته 2 رکعته نفل وکړل نو ته به راواړئ سورة طلاق به راواړئ. راوادړو آیت نمبر 2. آیت نمبر 2 کې که تاسو ګورئ د آخر نه به شروع واچئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. او څوک د الله پاک نه ویریږي، الله پاک هغه لپاره لارې کولاوي. ويرزقه رزق ورکوي من حيث لا يحتسب، د انسان په وهم و ګمان کې هم نه وي.
ومن يتوکل علی الله څوک چې توکل کوي په الله پاک باندې فهو حسبه الله پاک د هغه لپاره کافي کیږي ان الله بشک الله پاک بالغ رسیدونکی د امره حکم د الله پاک قد جعل الله په تحقیق سره الله پاک لكل شیء قدر د هر څه لپاره یو اندازه د مقرر کړی ده محترم مسلمانانو د وظیفه سار او ماښام تاسو شروع کوي 313 پیره دا وای او مخکې رو سره دینه درود ابراهیم د 11 پیره وای او 314 پیره د تاسو وای ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا دا شروع کوي ان شاء الله عزیز کمالات دا بخپل سترګو باندې محترم ویني الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته